د پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو چانس زکه ډیر دی چې د نیوزیلند او سریلانکا کم میچ په هغه ورځ باندې 80% د باران چانس دی. یوې بجې نواله مازیګر شپږو پورې د باران 80% چانس ته. نو که شری دا میچ باران خراب کو نو پاکستان ته فائدہ ده. بل دا افغانستان چې کم ساوث افریقا سره میچ ته، نو افغانستان به ساوث افریقا نه میچ ګټي او هغه په غټ مارجن باندې به ګټي، اله به سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. د پاکستان د پاره کار زکه آسان دی. د پاکستان مرګري بار بار ملګری میسج کوي چې پاکستان به څنګه سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي، چانس سومرہ دی. نو ویډیو لګه مکمل وګورئ، مکمل په دې باندې ډسکشن کوو چې پاکستان به څنګه سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. جی ډیر ګوره سیناریو داسې ده چې د نیوزیلند او د سریلانکا پاکستان له یو فائدہ دار چې نیوزیلند او سریلانکا میچ د پاکستان او د انګلینډ نه مخکې دی. نو د نیوزیلند او د سریلانکا میچ کچری باران خراب نو کو کمپلیټ میچ وشي یو هغه ان کیس نیوزیلند وګټي که سریلانکا وګټلو نو بیا خو پاکستان ته بیخي د رن ریټ او سم مسله نشته، بیا پاکستان ته صرف د انګلینډ نه میچ ګټل پکار دي او سیمی فائنل لا کوالیفای کېدل دي. خو کچری دا میچ سریلانکا بایلو او نیوزیلند وګټلو نو بیا پاکستان ته دا فائدہ را چې دا میچ د پاکستان او د انګلینډ چې کم میچ ته دا د نیوزیلند او سریلانکا میچ نه پس ته. نو پاکستان ته بل سیناریو پته ولګي چې موږ له څومره رن سره انګلینډ له شکست ورکول پکار دی، یا که د انګلینډ دومبانه بیټینګ راغو نو موږ له څومره اورونو کې د سکور چې سکول پکار دی، څومره اورونو کې موږ له میچ ګټل پکار دی، نو موږ به اله سیمی فائنل لا کوالیفای کیږو. نو پاکستان ته پلس پوینټ دا هم دی. یو خو پاکستان ته پلس پوینټ دا چې باران قدرت کا نظام سیستم دی مرګري، کچری قدرت کا نظام سیستم راغو اور باران نشو نیوزیلند له یو پوینټ ملو شي او بس سریلانکا له ملو شي، نو بیا نیوزیلند په 9 پوینټونو باندې سیمی فائنل لا نشي کوالیفای کېدی. بیا نیوزیلند با پلس پوینټونو سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي او پلس پر رن ریټ هم برقرار وساتي. نو کچری باران راو قدرت کا نظام راو، قدرت نظام خو شکر الحمدلله په ټوله دنیا باندې چلی، خدا خواسي داغه یو ډایلاګ دی. قدرت کا نظام پاکستانیانو سره هر ورلد کپ کې خامخا د قدرت نظام خامخا ور سره مدد کوي. نو دا ځل کچری باران نو شنو بیا خو لړی پاکستان ته یو پلس پوینټ ته ک باران نو شنو بیا هم پاکستان ته به مخ کې نه سیناریو کلیر وی چې بادشاہ میچ ګټل دی په دومره رنزونو باندې ګټل یا په دومره ورونو کې ګټل دي، نو ال سیمی فائنل لا کوالیفای کېدل دي. خو بل طرف ته افغانستان چې کم دی ابدا دعا کوي افغانستان ته ګوره، افغانستان به دا دعا کوي چې سریلانکا د نیوزیلند نه میچ وګټي او انګلینډ د پاکستان نه وګټي او موږ ساوث افریقا نه وګټو، نو اله به چې کوم دی افغانستان سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. افغانستان به دا دعا کوي چې نیوزیلند میچ بایلی او پاکستان هم بایلی او موږ ساوث افریقا نه وګټو، نو اله به نیوزیلند په 10 پوینټ افغانستان په 10 پوینټونو باندې سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. ادروایز کچره نیوزیلند د سریلانکا نه میچ وګټلو یا پاکستان د انګلینډ نه میچ وګټلو، دلته به اتوماتیکلی افغانستان چې کوم دی پر رن ریټ باندې بیا ډیر غټ رن ریټ سره به هغه میچ ګټي د ساوث افریقا نه 150 یا 100 نه زیات رنزونو باندې به ساوث افریقا له شکست ورکړي، نو اله باغی سیمی فائنل لا کوالیفای کیږي. افغانستان د افغانستان چانس زګه کم شوی چې دا غیر رن ریټ ډیر زیات کم دی، ورنه افغانستان هم سترانګ کنټینډر د سیمی فائنل لپاره. ځکه تاسو له معلومه افغانستان اني ټایم اپسیټ کول شي، اني ټیم له ټف ټایم ورکول شي. څنګه سریلانکا له وو کلاډیان په 91 رنزونو اؤټ کړی دي، او دا غرنګ بل طرف له تاسو ګر ساوث افریقا سترانګ بیټینګ لاین اپ ته خډیب خګه هرای د غي په بیټینګ کې خیره پورې سره خه مزیدار 8-9 پورې سره زبردست بیټینګ دی، مطلب د او ډی ای بیټینګ دی سره زبردست هغه بیټسمنان هم خفام کړي. نو افغانستان چانس زکه کم دی چې هغه میچ چې کم دی سخت ټیم سره دی، او د پاکستان او د نیوزیلند چانس زکه زیات دی چې هغه میچ هم لګ داسې ټیم انګلینډ سخت ټیم، انګلینډ سخت ټیم دی خو په دې ورلد کپ کې دغه غرنګ پوزیشن لري. څنګه چې دغه نوم دی، څنګه چې هغه د 2019 ورلد کپ چیمپئن پاتې شوی، خو دې ورلد کپ کې دغه ډیر زیات بیټ لک. دا اپډیټس مننه جی، والسلام.